عزتمندو نن د فهم الدین د کورس نه 8 نمبر درس ته په گفتگو او د موضوع دا تربیت اولاد په باره کې دی دا او دا یو اهمه او ضروری مسئله ده. نن سبا په کورونو کې په معاشره کې د دې خبرې ډېر زیات ضرورت دی او په هر یو کور کې د دې ضرورت پیښیږي ځکه بچی راغټ شي بچی لوی شي او د هغه تربیت سم نه وي شوی نو بیا ورته چې خپل والد صاحب ورته یو خبره وکړي اگر که هغه د هغه د فایدې وي هغه خبره او هغه په هغه باندې بده لګي سمه خبره پې هم بده لګي او بده پې هم بده لګي نو بیا دغه پلار ته دا بچی نیغېږي او ګریوان ته هم لاس ورچوي پلار غریب هم ته په لړزاني کور کې دې تنګي بیا کله مولیانو پسې ګرځي او کله چا پسې کله جوماتونو ته ځي چې یاره زما دا بچی نیکمل شي او دا ډېر زیات بدعمله دی خبره نه مني کور کې جنگ جګړې کوي مور غریب ورته یو خبرو کې د مور خبره نه اوري هغه پې مور خبره پې بده لګي نو د دې خبره ډېر زیات ضرورت دی او ډېره یو اهمه مسئله ده او د بچی کم تربیت چې دی نو هغه حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په خپله ورکړی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي مجمع الزوائد حدیث شریف دی ان نبی صلی الله علیه وسلم رأى رجلا معه غلام. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو کس ولیدو چې را روان دی او د هغه سره یو وړوکی زوی ورسره را روان دی چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک لا رانږدې شو او دوانه حضور مبارک ته دا صحابي او دره بچی کېناسته فقال لغلامي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی وړوکی ماشوم ته گویا کیږي ورته فرمایي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایي چې من هذا اے بچیا دا تا سره چې دا کم مشر سړی را روان دی دا د ستا څه دی وي دغه بچی ورته فرمایي چې قال ابي دا خو زما بابا جان دی زما پلار دی ځکه دین اسلام دا الله جل جلاله مونږ له یو ښکلی مذهب یو کامل او مکمل دین الله جل جلاله مونږ له راکړی دی یعنې دا پلار قطب نه دی د زمانې نه څه غوث دی نه څه ولی دی نه څه محدث دی نه څه مفسر دی خو مګر هغه کم عزت او کم مرتبه چې نو د دین اسلام د برکت سره بچي په دې زړه کې الله جل جلاله هغه ایښې ده چې ته به د پلار قدر به څومره کې د پلار به څنګه احترام کې څنګه به قدر کې څنګه به د پلار سره خپله رویه کې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک دغې وړوکي ماشوم ته گویا کېږي مبارک ورته فرمایي چې فلا تمشي امامه ای ماشومه چې کله ته د خپلې والد محترم سره را روانې نو ته د ده نه په لاره باندې مخکې مخکې مه ځه چې کله د ستا والد محترم مخکې روانې ته بیا ورپسې وروستو وروستو ځه ته د ده نه مخکې په لاره باندې مه ځه حضور مبارک ورته احترام ښیي ها بیا ورته مبارک فرمایي دویم نصیحت ورته کوي چې ولا تستتب له حضور مبارک ورته فرمایي چې ای بچیه ته یو داسې کار هم مه کوه ته په معاشره کې داسې خوله مه استعمالوه ته داسې یو قول او یو داسې فعل مه کوه چې په هغې باندې دویمګړی کس راولګي او د ستا پلار ته کنځلو کي د ستا مور ته کنځلو کي د ستا د پلار بېعزتي وکړي بچیه ته داسې کار په معاشره کې مه کوه. دریم تربیت او دریم نصیحت ورته حضور مبارک دغه ماشوم ته کوي ورته فرمایي ولا تجلس قبله مبارک ورته فرمایي چې بچیه کله چې ته خپل والد محترم سره روانې یو ځای کې کینې نو ته د خپل والد محترم نه مخکې مه کینه چې کله د ستا والد محترم نه ناست نو ته په هغه ځای کې مه کینه مخکې چې کله د ستا والد محترم کینې بیا ته کینه. حضور مبارک ورته فرمایي څلورم نصیحت ورته کوي ولا تدعو باسمه مبارک ورته فرمایي ای بچیا ته ګوره د خپل والد محترم ته په خپل اسم سره چې کوم د خپل نوم دی په هغې سره ورته ته ګورې نامه ماله ابا جان ورته وایه بابا جان ورته وایه بابا ورته وایه ابو جان ورته وایه دادا ورته وایه داسې نومونه ورته اخله داسې اسم استعمالوه په خپل نوم به ګورې خپل والد محترم ته داسې نومونه هم نالي تربیت ورته څوک ښیي حضور مبارک ورته ښیي بچی د تربیت حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک ښیي
نو چې چاته رضوان جهان سردار محبوب کریم صلی الله علیه وسلم تربیت اوخی او دته نصیحت وکړي چې دغه بچی غټ شي نو دنه بیا څه جوړیږي؟ آیا دی په دې باندې عمل نه کوي؟ آیا دا به د مور او پلار دپاره مشعلې راه نه وي؟ ولې به نه وي؟ د دنه به معاشره خوشحالي، د دنه به مور او پلار خوشحالي، د دنه به وروڼه خوشحالي، د دنه به خویندې خوشحالي. خو چې کله مونږ او تاسو په خپل بچي باندې څه کوو؟ سختي پې نه کوو. هغه یو غلط کار وکړي په ماشوموالي کې، په وړوکوالي کې یو غلط حرکت وکړي، یو غلط فعل وکړي، په هغه باندې مور پې غلی شي یا پې پلار غلی شي، ورته وایي زه خیر دی بچی دی ماشوم دی وي پوی به شي، غټ به شي. په دغې غټ کې مور او پلار ته خو هسې بچي ماشوم وي. اگر که دا 16 کالو د 15 کالو موږ چې د مور او پلار نه ورته تپوس وکړي نو هغه ورته 2 کالو ماشوم ورته ښکاري، همغه بچی ورته ښکاري. هغه وایي خیر دی ماشوم دی وي پوی به شي. نو چې بیا کله غټ شو نو دی بیا په مور باندې هم سرخ پې کوي او په پلار باندې هم سرخ پې کوي. بیا په کور کې هم د چا خبره نه مني. شپه ورځ ولا بیا جګړه هم د معاشرې جګړه هم وله راوړي کور ته. پلار ته په لړزاني، مور ته په لړزاني، معاشره کې د خلک په لړزاني. دا ولې؟ دی په تربیت یې وله صحیح نه دی کړی، مور او پلار وله تربیت صحیح نه دی کړی. او عزتمندو دا یو خبره ځان سره یاد وساتئ. ګورئ تربیت چې دی علما کرام فرمایي تربیت چې دی دا زیات حق چې کم دی دا د مور دی. یعنی دا ټول تربیت د بچی چې دی دا د مور په لاس کې دی. ولې د مور په لاس کې دی؟ ځکه پلار غریب خو سهار وځي مازدیګر راشي یا ماښام راشي ماسخوتن راشي، هغه د بچي نه څه خبر دی چې نن مې بچی کم ځای کو څه یې کړي دي څه یې نه دي کړی. خو دا مور خو ټوله ورځ دی بچي سره په کور کې وي، ټوله ورځ سره په کور کې وي. نو په کار ده چې دا مور تربیت د دې بچي صحیح وکړي او دا ټول د مور په لاس کې وي. او که صحیح تربیت دی ولا وکړو او همدغه زنانه وه چې صحیح تربیت دی ولا وکړو بیا به د وخت یو محدث به ترېنه جوړ شي، یو فقیه به ترېنه جوړ شي، یو مفسر به ترېنه جوړ شي. بیا به د هغې بچي د برکته تاسو ته خلک دعاګانې کوي چې یاره الله جل جلاله دې په کروڑها رحمتونه دره مور او په پلار باندې نازل کړي چې بچي دی داسې تربیت کړی دی، دومره ښکلې نصیحت یې ورته کړی دی. ولې تربیت دی ولې چې ښه کړي نو بیا به په هر ځای کې د مور او پلار هغه عزت هم خلک په ښه نوم سره یادوي. خو چې تربیت دی ولې ښه نه کړو بیا به تا مور پسې موله خلک کنځل کوي او پلار پسې موله خلک کنځل کوي. علامه ذهبي رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلا کې یو واقعه را نقل کړې ده. دا په تبع تابعین کې یو شخصیت تیر شوی دی، د دوی مبارکو نوم فروخ. دا په مدینه منوره کې اوسېدو، د بنو امیه قبیلې نه، او دوی د خپل زمانې او د خپل ځای یو عظیم مجاهد و او دوی مبارک په هر کال جهاد درتله. دا فروخ چې کله دی چې کله د کوره ووتو نو ربیعة حمله فی بطن امه، دی چې کله د خپل کور نه جهاد له ووتو دا فروخه نو د چې کور کومه اهلیه و کومه بیبي چې ونه هغه حامله وه دی په ګېډه باندې بچی و. دی لاړو 27 سال دپاره جهاد د لاړو. چې کله جهاد د لاړو 27 سال تیر شو، خلفه عند زوجته ام ربیعة 30,000 دینار. چې کله دا فروخ در خپل کور نه ووتله جهاد دپاره نو د سره یو 10,000 دینار و چې هغه د خپلې بیبي ته پرېښودل د خپلې اهلیې ته چې دا زه واپس راشم نو دا به بیا مال راکړي، د امانت په طور ځان سره کېده. وایي چې کله دې مبارک 27 سال بعد رالی فقدم المدینة بعد 27 سنة. اتفاقا دوی چې جهاد د لاړل نو د 20 کاله تېر کړل. 20 کاله تېر کړل. دې مبارک په جهاد کې 20 کاله تېر کړل. 20 کاله بعد چې راغی نو دا د پخوانو هغه کوم مجاهدین چې وو او د عربو د خلکو دا به یو فعل به و چې هغوی به داسې کار کو چې په خپل اس باندې به را روان وو او دا نیزه به ورسره وه چې کله به غازي شو د جهاد نه مراله. وهو راکب فرس وفي يده رمح. دې مبارک په خپله سورلی باندې ناستي او د سره په لاسو کې نیزه ده. فنزل عن فرسه او دې د خپل هغه کومه سورلی چې دی د هغې نه راکوشو 27 سال بعد رالی او د خپلې سورلی نه راکوشو او خپلې دروازې ته مخامخ ودرېدو. ثم دفع الباب برمحه، بیا د په خپله نیزه باندې د خپله دروازه وډبوله. چې کله د خپله دروازه وډبوله فخرج ربیعتو، د دې نه ربیعه راووتو. ربیعه څوک و؟ اوس ربیعه څوک و؟ د دې کور نه چې راووتو نو دا د هغه بچی دی
چې دې کله 27 سال کال مخکې تلو چې دې کله 27 سال مخکې تلو او د هغې بچی چې کوم د بیبي په ګېډه باندې نو دا هغه زلمی شوی او هغه غټ شوی خو چونکې ده خپل بچی نه پېژندو ځکه چې 27 سال بعد راغی دې خپل بچی ته وایي یا عدو الله اتهجم علی منزلي ای د الله دشمنه آیا تا ته پته نشته چې دا زما کور دی ته په پردي کور کې څه کې او دا د هغه بچی دی چې کله 27 سال مخکې دی جهاد لګتو نو دا د هغه بچی دی چې د په بیبي په ګېډه باندې او دا د 27 سال نوجوان و خو چونکې ده خپل بچی نه پېژندو نو دې خپل والد محترم ته وایي چونکې خپل والد محترم نه پېژني ځکه چې 27 سال بعد را دی دی ورته وایي چې یا عدو الله اتهجم علی منزلي ای د الله دشمنه تا ته پته نشته چې دا زمونږ کور دی ته بغیر اجازته زمونږ کور ته راځې پلار دی که نه پېژني 27 سال بعد رالی وی چې کله دته د فروخ ترې خپل بچي داسې ووی دا فروخ ورته وی چې یا عدو الله انت رجل دخلت علی حرمتي ای د الله دشمن خو ته زه د الله دشمن نه یم د الله دشمن ته چې بغیر د اجازت نه پردي کور ته راغلی او زما په کور کې ته اوسېږې وی دوی بار یو بل سره په شور باندې دي یو بل سره خبرې تیزه کړې د معاشرې خلک راغون شو ګاونډیان راغون شو او دوی خلاصې کوي وی چې کله دا شور زیات شو نو دننه چې د ربیعه کومه مور بیبي وه د دې فروخ چې کومه بیبي وه نو هغې د دوی دا شور واورېدو او بهر وې زر راووته او پوه شو پې چې دا خو د هغه پلار د 27 سال بعد رالی او دا د خپل بچي نه پېژني او دی د خپل پلار نه پېژني وی دا مبارک ورته فرمایي کور ته راوستل دواړه کېنول او دا ورته فرمایي چې هذا زوجي وهذا ابن الذي خلفته وی دا د خپل خاوند ته وایي چې دا د ستا هغه بچی دی چې کوم د ستا نه وروستو شوی دی او ته جهاد ته تللی وې او دې زوی ته وایي چې بچی دا د ستا هغه پلار دی چې دې 27 سال کال مخکې دې 27 سال مخکې تللی و جهاد لا او ته لا نه وې شوی وی دې مبارکه چې کله دا خبره واورېده نو یو بل ته ورته غاړه وتل دا فروخ او دا ربیعه او یو بل یې کلکه غاړه ورکړه او جړل یې وی چې کله دوی هغه خپلې خبرې اترې یو بل سره وکړې نو وی دا د ربیعه دې مور ته دا فروخ ورته فرمایي چې تاله زه چې کله جهاد ته تلم نو تاله ما 10,000 دینار درکړله هغه 10,000 دینار راواله ما تا سره امانت ایښی بس هغه امانت راله واله وی دا ورته وایي چې صحیح ده به زه ته لاړ شه ته مدینې منورې ته مسجد نبوي ته لاړ شه هلته مونځ وکړه مازدیګر مونځ وکړه چې واپس د مونځ نه راشي ما به تاله خپل امانت راغشتي بس 10,000 دیناره به درکړمه وی چې کله دې مبارک لاړل مسجد نبوي ته د احادیثو درس شروع دی په زرګونو په سوونو علما او صلحا ناست دي محدثین ناست دي فقها ناست دي او هر یو سره د احادیثو مبارکو کتابونه دي ورسره کاپۍ ورسره دي قلمونه ورسره دي لیکل کوي په دې کې یو ښکلی نوجوان راووتو ښکلې سپینه عمامه شریفې په سر ده ښکلې مبارکه چوغۍ چولې ده مخ یې رڼاګانې کوي وی زه حیران شوم ما ځان سره رشک کړو چې یا الله دا ښایسته زوی او دا ښایسته نوجوان به ملا د چا وي چې دومره په زرګونو علما ورته لاندې ناست دي ورته د احادیث مبارکو درس کوي وی چې کله درس شروع شي ما ته خوا سره یو کس ناست وي ما د هغه نه تپوس وکړو چې من هذا الرجل دا سړی څوک دی بند یې کړه پکې ونه وی ما ورته وی چې دا سړی څوک دی وی هغه راته وی چې د ده په احادیثو کې څوک خبرې نه کوي چې کله درس ختم شي د ده په درس کې څوک خبرې نه کوي چې کله درس ختم شي بیا به تر زه وستیم دا څوک دی وی چې وخت تېر شو نو بیا ما د هغه کس نه تپوس وکړو وی هغه ته ما وی چې من هذا الرجل دا سړی څوک دی اوس خو راته ووایه که نه اوس خو هم درس ختم شي دا سړی څوک دی وی ما ته کس وی چې هذا ربیعة ابن ابي عبد الرحمن د ده خو نوم دی ربیعه او دا زوی د عبد الرحمن دی چې د ده نوم دی ربیعه او د ده والد محترم بیګا 27 سال پس د جهاد نه راغلی دی دا د هغه بچی دی او د نوم دی ربیعه وی چې دا ما وکتل وی زه حیران شوم او ځان سره په جلا شوم چې ښه دا زما هغه بچی دی چونکې په دې لباس کې کور کې لیدي نو که نه په عام لباس کې کور کې لیدي او دلته خو په بل شان سره په بل لباس سره یې ولیدو وی چې کله کور ته راغلل وی ده جلله نو چې کله دې په دې خپل بچي باندې ډېر زیات خوشحاله و چې زما دې بچي نه خو الله جل جلاله یو ښکلی عالم با عمله جوړ کړی دی وی چې رالل نو دې خپلې بیبي ته وی چې هغه 10,000 دینار راله اوس راواله دا بیبي ډېره زیاته هوښیاره وه دې ورته وی چې ایما احب الیک 30,000 دینار او هذا الذي هو فيه من الجاه آیا ستا هغه دینار په کار دی هغه کم چې تا مال راکړي هغه درته خوښ دی که نه د ستا د خپل بچی خوښ دی وی دی ورته وی چې قال لا نه زما خو هغه دینار نه دی په کار زه په دینار باندې څه کوم زما د خپل بچی په کار دی را کوم عزت چې الله جل جلاله دله ورکړی دی دا کوم محدث ته دنه الله جل جلاله جوړ کړی دی زه به داسې په زرګونو دیناره دی بچي نه زار کړمه
بیا بیبي ورته وی چې ها تا چې مال هغه کم دینار راکړو هغه ما د ستا دې بچي په دې تربیت باندې لګولي دي اوس د ستا خوښه ده که هغه دینار دې پکاري که د خپل بچي دې پکاري بیا هغه ورته وی چې قال لا والله الا هذا ما د الله جل جلاله په ذات باندې قسم وي زما دینار نه دی پکار زما د خپل بچي پکار دی کم عزت چې الله جل جلاله دل ورکړی دی او د دره برکت بیا مونږ لره کو زما د خپل بچي پکار دی زما هغه دینار نه دی پکار دا بیبي ورته فرمایي چې فإني قد انفقت المال كله عليه هغه کم دینار چې دی هغه تا چې مال 30000 دینار راکړو 10000 دراهم در الله کړو هغه ما د ستاره دی بچي په تربیت باندې لګولې دي نن الله جل جلاله دونه د وخت یو امام جوړ کړی دی د وخت یو محدث نه جوړ کړی دی وجه څه ده تربیت دی کومونګه او تاسو د خپل بچو تربیت کو دسه په خشان سره بیا با پلارم د هغه په نوم باندې یادېږي مور بم د هغه په نوم باندې یادېږي دغه پرې د ټول خاندان به د هغه په نوم باندې یادېږي چېرې دا خو د دوی په خاندان کې یو داسې ښایسته عالم دی او یو داسې اخلاقي باعمله عالم دی پکې نو دا څومره د خوش قسمتۍ خبره ده څومره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ او ستاسو بچي دغه شان جوړ شي ښایسته عالمان ترنه جوړ شي باعمله الله جل جلاله دې وکړي زمونږ په معاشره کې او الله جل جلاله دې هر مور او هر پلار له دا طاقت ورکړي او دا توفیق دې وله ورکړي چې خپلو بچو ته ښکلې تربیت ورکړي د دین اسلام مدرسو ته راولي او هغه یو عالم سره کینی یو قاری سره کینی قرآن ته کینی د علم کتابونو ته کینی نو الله جل جلاله به د دنه د وخت یو محدث پته نه جوړ شي یو فقیه پته نه جوړ شي بیا به د امت مسلمه د پاره یو مشعل راه وي الله جل جلاله دې موږ په دې یو څو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي